بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار دا وخت تاسو د درګې شاملاتو ناستا سر نیغ په نیغه ملګرو د سبا په انتظار یم چې قسمت به می بدل شي، هر سبا چې کله راشي د سبا نه می نفرت شي. د اخلاص تورو ته الیاس سهار دا وخت مخاطب دی ملګرو مونږ راغلی درګې شاملاتو ته. زمونږ یو ذاکر بای دی، یو خوږ انسان دی، د هغه زنګ سره په ټلیفون رابطه شوه. د دې بچی ذکر یې مونږ ته کړی و چې دته د سایکل ضرورت دی، د ویل چیر یتیم دی او ډېر غریبانان دي. د اخلاص ټیم نن راغی، دته مونږ راوړو ویل چیر چې دته به صرف دا ویل چیر ورکو، خو دا کور چې مونږ څونه هم لټو نو د دې دونه د غمونو او دردونه د دې کور د هر یو ګوټ نه د هر یو دیوال نه زیات راوځي. چې کم یو ځګې ورله مونږ لټو نو په هر ځای کې خپل یو دک دی، خپل پکې یو درد دی، خپل پکې یو داستان دی. دا ماشوم چې تاسو لیدی شئ په لاسو باندې ګرځي، د ده دا لاسونه که تاسو وینئ دا داسې شوي دي چې د دې نه سمې کمرې جوړې شوي دي، کلک کاڼي دا په دې لاسو باندې ګرځي. او د ده دا زندګي د 4 پایزارو سره ده چې 2 پایزار د خپو ته اچولي او دا 2 پایزار د لاس ته اچولي، په دې باندې ګرځي مدرسې ته. مونږ خو رالو صرف او صرف دلم دا ویل چیر راوړی د اخلاص په لار ستاسو هغه رالیږلي پیسو نه، خو د دې کور بل کم یو داستان مونږ ولیدو، د دې کور بل کم یو تصویر مونږ ولیدو، څه مونږ ولید هغه مونږ ستاسو سره شیر کوو چې په دې کور کې یو د ده په شان بله خور هم معذوره ده، هغه هم تاسو لیدی شئ. دې نه علاوه زمونږ د دې مور 7 لوریانې دي، د دې ماشوم 7 خویندې دي. د دې ماشوم نه پلار 5 کاله شو چې په حق رسېدلی دی. دا 2 ورونه وو او 7 د دوی خویندې دي، یعنې زنګ سره چې کومه مور زمونږ ناسته ده د دې 7 لوریانې او 2 زامنې وو. په هغې 2 زامنو کې چې مونږ د هغې چانبین وکړو نو یو بل درد پکې راښکاره شو، یو بل داستان پکې راښکاره شو. د ده چې کم مشر ورور او زمونږ د دې مورکۍ چې کم مشر بچی و، هغه د نن نه 6 کاله مخکې په حق رسېدلی دی چې دا 3 ښایسته ګلونه، دا ښایسته 3 لوریانې چې کم تاسو ته ښکاري، دا ګلالیان دا د هغې رور نه پاتې شوي. یعنې هم زمونږ دا مور کونډه ده، هم چې کومه په دروازه کې مونږ د هغې خپلې خور سلګۍ اورو هغه هم کونډه ده. 3 بچي د هغې دقه 3 لوریانې چې زوی نشته او 7 لوریانې زمونږ د دې مور دي. دقه یو زوی دی هغه هم معذوره دی. د دوی نه هم یو څه تپوسونه کوو، توان خو نه لرم ځکه چې په دې کور کې دومره درد دی چې شاید که زما الفاظ تاسو ته دومره په صفایه سه در ورسي، ځکه چې څونه درد چې دی نو هغه د دې کور په هر یو دیوال او په هر یو څیز کې دننه شوی دی. زمونږ سره اوسه. السلام علیکم مورې. وعلیکم سلام بچیه. مورې دا راته ووایه چې ستا خپلې هم 7 لوریانې دي، دا نوسۍ د سره دی، کونډینګور د سره ده، دا معذوره زوی دی، د دې کور د سر سوری خو نشته، ستاسو نه الله تعالی اخیستی دی. تاسو د دې کور دا سخت یو دا زندګي څنګه تېرېږي، دا واړه په سقلارې د دې کپړې پایزار کم چې د سیالو بچی دی هغه هم معذوره دی، نو دا زندګي څنګه تېرېږي؟ یاره بچیه دا بس دغسې تېرېږي. نو یو راله خیر زکات راکړي، بل راله خیر زکات راکړي، بس وخت یې تېر شي. د ورځې یو بل ته وګورو د شپې غمونه چړو او سخته را باندې ډېره زیاتې، خو بس د الله د طرفه ده، بس مونږ پې شکر ادا کړی دی چې الله ستا د غاړې ده او نور مونږ هېڅ نه شو کولی، بس دا د الله اختیار دی او الله را کړي او الله واخېسته او بس څه به ووایو. نور مونږ غریبي زمونږ ډېره زیاته ده. دغه 7 لوڼه مې دي او دا 2 بچي مې دي او دا 3 نوسۍ مې دي، یو مینګور ده. دا راته دقسې ناستې دي، یو بل راله خیر زکات راکوي، په هغې باندې بس وخت یې تېرېږي. نو دوی خو بس کله دی جامې پایزار به غواړي، ښه شی به غواړي، دا خو ماشومان دي په دې نه پوهېږي، نو د هغې سره څه کوو؟ غواړي جامې هم غواړي، پایزار هم غواړي، ښه خوراک هم غواړي، خو چې نه وي نو څه وکړو، بس دوی هم جاړي مونږ هم جاړي او خفه یو. مونږ وایي بچیه چې ستاسو په قسمت کې نشته، مونږ څه وکړو؟ نو بس دغه الله دې د هر چا سره مهرباني وکړي چې زمونږ سره له کوټې لاس امداد وکړي جو ښه وي او نور زمونږ هېڅ وس نه کېږي. مورې دوی چې کله مثال ترکاري غواړي یا روټۍ غواړي او کور کې خو تاسو وایئ چې نه یي که نه،
ستاسو د کم ګاونډي چې زموږ سره راغلی نو د هغه دا وینا ده چې د ډېر وخت نه دوی دا تنور سوړ پروت دی. نو دا بیا واړه په څه قلارې د جامو پیزار خو پردي هرڅه کېږي خو د چي روټۍ سره خو څه نه کېږي د هغې سره څه کوي. بس بچیه دغه هم یو بل ته ووایم خیر زکات راکړي چې دوی له پاخه کو غوري کولن کله وله وریجې پخ کړی کله د جوارو ډوډۍ پخ کړی د غنمو په ډوډۍ پسې غریبانان جاړي وي موږ د جوارو دانه کړو. نو بس دغه وخت یې تېرېږي بچیه ډېر د سختې ژوند دی خو الله دې نور سخته نه راولي چې د خاوند او زوی مې جمدې وي بیا مې هېڅ سخته نه وه خو چې هغوی مړه دي بس هغه سخته را دا شپږ اووه کاله وشو چې دا سخته را په موږ تېرېږي. دغه کور ته هم تاسو وکاته او دغه زمونږ کور دی او دغه زمونږ حالات دي او نور زمونږ هېڅ درک نه لګي. دنیا قرضونه را باندې د هغوی د وخت شپږ اووه لکه روپۍ پورې دي هغه را باندې دقسې پرتې دي. نو مونږ وایو چې موږ سره څه نشته موږ څه درکړو او قرضداري خو قرض خپل غواړي که نه خو چاته نه بخي پردی خلک دی. نو بس الله دې مونږ له وس راکړي نو او تاسو له دې خدای ترقي درکړي تاسو دې خدای کامیاب کړي که زموږ سره لږ لاس امداد کولی شئ چې وبهته یې را سره نور خو موږ څه نه شو کولی بچیه. اوس دا یخني را روانه ده د دې کور بسترې ګرمې کپړې د دې وړو بوټان یا څه بسې شته هېڅ هم نشته دی نه بوټان شته دی او نه کپړې شته دی نه جورابې هېڅ هم نشته دی. بس وخت یې تېرېږي پخوا دې خو یې لیږو نو موږ ورته وایي ځای لاړ شئ وابلودله وابلودله اخیستل چېرته دي خو په بهانه یې ولیږو نو هېڅ هم د دوی نشته دی نه بړسته نشته او نه بسترې او بړستنې هم پخوانی د نیکه د وخت وریجو لاړې خرابې شولې ټولې او پردی بسترې وګنډمه یا چاله اوجل ورتم چاله خدمت وکړمه چا سره پاندونه وکړمه لاړه شم پټي ته په پاندونه نو څه دغه 200-250 روپۍ دیاړي راکړي په هغې نن ورځ هېڅ هم نه کېږي. شابه څنګه یې خیر ته خو مدرسې نه هم ډېر لرې یې او دغسې روانې دی لاس ته یې دا چپل اچولې څونه تکلیف یې یعنی زوجو مجبوری ده مجبوري ده بابا دې ته ډېر یادي څونه وخت یې د مرګ پینځه کال هغه چې جمدې او څه تکلیفونه به وکړ څه ډېر تېر هغه څه ډېر خاورې بچې یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچې یما یتیم یما یتیم پیابللې ونې یما یتیم یما یتیم پیابللې ونې یما یتیم یما یعنې د ګټې سړي وخوتې نیټه پوره شوه نو څه به وکړو سم د لاسه مړ شو سم د لاسه د ملګرو سره ناستو خبرې کولې په خبرو کې اتصال لاړه پلار یې روغ رمټ و ښه فارم هم چلېده کار یې رانه کو په فارم کې پې یو پرېږده اړه دا دړ راغی بیا پې په کور کې دا ځای راغی ناست ملا مې وله مګله او بس هلکان راله سوزکې راوستو بویتو چې بویتو د هغه ځای نه 2 ګنټې پس بس مړې راوړو یو 2 پیرې 3 پیرې داسې ښکته راښکته شو بس ساتې لاړه کله مور مې شي ناروغه وړه خور مې شي ناروغه طبیبانو وس مې نه وي وایم څنګه به شي روغه. دا وخت کې زموږ سره کم د دې کور مشر زموږ د دې مور کم زوی چې زموږ هغه ورور مسلم بھائی د مسلم بھائی زموږ سره مشره لور هم ناسته ده اقرا ډېره قابله ماشومه ده دې نه هم یو څو تپوسونه کوو. اقرا بچې څنګه سکول ته ځې بابا دې څونه وخت شو پاک رسېدل 6 کاله ستا یادېږي هغه چې جمدې په دې کور څونه خوشحاله یې اوس چې نشته نو ستاسو دا ژوند څنګه تېرېږي بچې بس دغه په جلا تېرېږي د سکول ضروریات یا د دې کور هر څه چې کم نور ستاسو د سکول ملګري هر څه ورته میلاویږي د هغوی پلاران جمدې ستاسو خو نشته نو دا بیا د کم طرفه پوره کېږي بس خفه کېږو ورته نن خو بیا په ښار تیار ده بیر جړار خوا خواره ده زه د مور د لاس بنګړی یما یتیم یما یتیم خفه یې ورته بس هغوی ځان هلې مونږ نه اورو بس خفه یې دغه شان ناست یو اوس دې داسې څه ضرورت شته به چې د سکول یا د کور یا د څه چې هغه تاسو ته پکار یو نه وي شته څه ته دی بچې
بوټان دي د سکول نه نشته. سکول بوټان دې نشته؟ سکول کې تاسو قاری او نور څه نشته؟ کاپیان او پنسل نشته. کله چې پلار په ژوند کې نه بچي بیا څونه سختي؟ ډېره زیاته سختي خلکو ته بیا د څه کمې زیات؟ د هر څه کمې ورته زیاتېږي. څوم په سکول وي؟ 5م کې. نور ملګري چې سکول ته راځي د هغوی څه حالات دي استاد څنګه دي؟ هغوی هر څه راوړي مونږ څه نه وړو بس دقه شان ځو. د دې کور دا خرچ خوراک لکه دا خو مور وایي چې نه پوره کېږي که نه؟ نو داسې وخت پکې راځي چې د ماښام یا د سهار یعنې چای نه وي روټۍ نه وي داسې څه نه یو تاسو غواړئ؟ او راځي پکې داسې وخت ډېر پکې راغلي دي داسې وختونه مو ته چې نن به خوړی داسې وشي نو بیا څه کوو؟ بس بیا داسې ویده شو بس راپاسو بیا څه نه وي بس بیا سکول ته ځو د سهارې. خوري بچے یما یتیم پی اب للے بنے یما یتیم پی اب للے بنے یما یتیم سمیه بچې بل ځل چې موږ راځو نو تاله څه راوړو بیا؟ پړې بوټان نشته او د کاپیان. سکول ته ځې په څوم کې؟ درېیم کې. اوس د سکول بوټان او چپړې نشته او کاپیانې او ستا خو د سایکل ضرورت خو پوره شو که نه؟ کومو خلکو چې دلته پیسې رالېږلې چې دوی له به سایکل ویسه نو هغوی ته به څنګه حساب ورته وي؟ همغه لارې کامیاب. مورې دا زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی را شوکی او هغه یې وایي دقسې خلکو ته ځان ورسوئ لکه نن چې مونږ څنګه رالو او زنګ د هماری ودرېدلي دي چې مونږ خو راغلي په یو سوچ باندې خو الله تعالی د انسان هغه مخامخ په وړاندې بوځي. نو تاسو له یو سبب جوړ کوئ انشاءالله چې ستا ډېر مسافر بچیان دي هغوی به دا ویډیو وګوري او د خپلو بچو د رزق نه به بیا هم ستا سره یو غیرت خپله یو پښتو پالي او رالېږي به دله. خو اوس خو د هغوی دا پیسو نه دا یو 50,000 روپۍ در کومه دا چا رالېږلي د هغوی ته دې څه وایي؟ هغوی د خدای کامیاب کړي او هغوی د خدای ډېره تېره دی وله خدای ورکړي او چې کم ځای له ځای هغه مال کړي ورته خدای رڼا کړي او خدای دې خوشحاله کړي او خدای دې د بچو د غم وساتي خدای دې کامیاب کړي د خیره سره او خدای دې وله ډېره ترقي ولده د خدای د دې نه نور هم ورکړي چې زموږ غریبانانو سره لاس امداد کوي نو خدای دې خوشحاله کړي او خدای دې وله ډېره تېره ورکړي. ښه ملګرو تاسو د دې کور حالات ولیده څنګه چې موږ تاسو ته ووایو موږ خو راغلي یو د دې بچې سایکل هم راوړی خو د دې کور حالات چې مو لیده په هغې طرف باندې هم تاسو دا دیوال لیدی شئ پردې پټې ته ښکاري دا دیوال غورځېدلی دی د دې کور دروازه هم نشته کولا او هغه بهر کلی هغه کوڅه غونډه ښکاري. بیا چې مونږ کله رالو ما څنګه تاسو ته وایي زموږ د دې مور 7 لوریانې دي 2 زامن یو یو دا معذوره یو مشر زوی چې هغه ته هم الله تعالی اخیستی دی او کم زوی چې مړ دی د هغه هم دا 3 ګلونه تاسو ته ښکاري دا 3 لوریانې د هغه نه پاتې شوي دي. ډېر سخته ده په دې کور باندې ډېر تکلیف دی او د درد احساس مخکې هم تاسو ته ډېر الله دې تعالی دې د مسافرو په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ راولي ځکه چې تاسو داسې کورونو له خوشحالۍ ورکوئ. ستاسو په وجه باندې داسې کورونه آباد دي داسې یتیمانان بچیان چې کم په سرو سترګو جاړي چې وایي د غنمو په روټۍ پسې جاړي د مور وینا ده وایي چې موږ د جوارو روټۍ نه خورو ولې چې په دې ګور کې صرف درد دی صرف تکلیف دی د خوشحالۍ دلته صفات دي نه. خو انشاءالله چې ستاسو غونته کې مسافر او ستاسو غونته غیرتمند پښتانه او داسې د دې میندو بچیان جمدي وي نو یو ځل به بیا هم تاسو د خپلو بچو د رزق نه لږه لږه خوشحالي را جدا کوئ دې کور له به یې راوړو. زموږ د دې مور سره ډېرې خبرې تېرې شوې چې تاسو له موږ داسې څه وکړو خو وایي چې په دې کلي کې کمې غټې رشکې چې چلېږي کم چې سامان وړي راوړي نن سبا د ګاڼو دور دی دلته به په هغې کې ځان له سامان وړو راوړو او یو لیورې دی او نور هم د دې کلي داسې کسان دي چې په هغې بل سامان وړو راوړو او دوی له به ماښام له 500-600 روپۍ ورځ راوړو. دوی له هغه غټې رشکې دپاره دا د دې درخواست دی چې که چېرې دا مونږ له وشي ته دوی دا زندګي ډېره د سختو سره ده. الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې تل عمر خوشحالۍ لري خو د داسې کورونو سره ودرېږئ او د زړه د خلاص نه زموږ د دې مور سره خپل بچي هم یتیمانان دي نوسي هم یتیمانان دي دوی سره یو ځل بیا خپلې خوشحالۍ وپالئ. د کیمرامین عمریات سره الیاس سهار له ورکه اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.